بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو کتونکو ته سلام. امید ده روغ جوړ وئ. ملګرو مونږ خو مطلب سیګنل آوټو نو اوس پېښور ته راغلو داسې ذریعه وانه چې مونږ خپل پیغام ریکارډ کړی وی، تاسو سره مو شیر کړی وی. نو اوس چې کله د آنلاین کلاسونو ایشو مو کتله نه دی خو مطلب اول نه زموږ تحفظاتو به دغې خبرې باندې د اول نه مو ریجکټ کړي دي. نو دا خو داسې دی چې قبایل تعلیم نه محروم کول دي، قبایل نه تعلیم خستل دي. نو دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده، ډېره د سوچ خبره دی چې اول ترهګرو زموږ ښوونځي زموږ سکولونه وران کړلو، اوس کورونه راغله. د کورونو د وجې چې کومه دی زموږ تعلیمي نظام زموږ تعلیمي سیستم خراب شو. زموږ چې کومه تعلیمي طبقه دی یونیورسټۍ لیول باندې نه هغه تعلیم نه محروم کېږي. هلته خو اول نیټ نشته دی، سهولت نشته دی. دلته څنګه په کوم بیس باندې آنلاین کلاسونه چې کومه دی هلته طلبه واخلي. ډېر ډېرې مزلې کوي چې کوم ځای نه غروی ته خلک راخېږي ورته. هلته بیا هم مشکل وي ډېر زیات، سیګنل ویک وي، کمزوري وي، کار نه کوي. نو موږ ډیمانډ د سرکار نه چې فوراً دا سیستم ختم کړی شي. دا مو ریجکټ کړی دی، بالکل یې نه منو. که چېرته په دې باندې به موږ ملګرو سره کینو او د سټرایک یا د احتجاج کال به هم موږ ورکوو. نو موږ سرکار نه ډیمانډ دی چې موږ د نورو پاکستان غوندې کې قبایل هم ولیدلی شي. دا هم د پاکستان بچي دي. موږ هم پاکستان کې ډېر غوړ کردار ادا کړی، د پاکستان په ازادۍ کې، د پاکستان په ترقۍ کې، د پاکستان په بچاو کې. نو خدا را قبایلو سره د نور ظلم زیاتی بند کړی شي. قبایل ته هم د پاکستان په بیس ولیدلی شي. نو زه دا یم چې دغه لپن پالیسي د بند کړی شي. قبایل د نور تعلیم نه محرومه کوي. مننه.